چې الله وی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقینا ما پیدا کړی دی دا انسان ډېر زیات ښکلی. اوس الله رب العزت په 18,000 مخلوقاتو کې یا د دې نه هم زیات مخلوقات په مخ د ځمکه باندې آباد دي. په دې کې د ټولو نه ښکلی الله رب العزت انسان پیدا کړی، او بیا چې کله دا انسان په ایمان باندې منور شي نو بیا دا د الله رب العزت په هغه خوښو بندګانو کې شامل شي. نو الحمدلله الله رب العزت موږ انسانان پیدا کړي، نو دا احسان دی د الله چې اشرف المخلوقات پیدا کړي. او بیا الله رب العزت را باندې دویم احسان دا وکړ چې الله رب العزت موږ مسلمانان پیدا کړي. او دریم احسان را باندې الله دا وکړ چې موږ الله د نبی صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړي. اوس کله چې موږ الله د پیغمبر امتیان او مسلمانان کړو، اوس په موږ باندې الله رب العزت احکامات منل او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لار باندې تلل دا لازم شو. زه اکثر دا مثال تاسو ته درکوم چې زمونږ او د کافرانو په میانځ کې فرق چې کوم دی نو هغه د هغه دوو څاروو دی چې یو هغه څاروي وي چې د کور په انګړ کې رالوي څاروي وي، ستا په موټي باندې راغټ شوی څاروي وي، او یو هغه څاروي وي چې په ځنګل کې اوسېږي، د چا په هیڅ قسمه آواز نه وي، د کور په موټي باندې تړلی څاروي د نور نه ته سوري تکې او د سوري نه په خپله خوښه باندې نور تکې، په خپله خوښه اوبه راوړې ورته ایږدې او په خپله خوښه چاره راوړې ورته ایږدې، او په خپله خوښه د باران نه پټې او په خپله خوښه راولې او په وله او په پیپ باندې لامبې او صفا کوې. اوس دا د مهار والا څاروی دی، او یو هغه څاروی دی چې هغه په ځنګل کې لوی شوی څاروی دی. د هغه د روټۍ د خوراک د چارې د هغه د ښکار وخت نه دی معلوم، نو د شپې وږي شي نو د شپې وځي ځان ته ښکار کوي، د خوراک په تکل کې ځي، او که د ورځې وږي شي نو د ورځې د خوراک په تکل کې وځي، نو د شپې ورته تنده ولګي نو د شپې وځي، د اوبو په تکل کې، او که د ورځې ورته ولګي د ورځې وځي. که خوښه وي نو باران ته شپه کوي، او که خوښه وي نو ځان ته چرته د اونې لاندې ځای ګوري او هلته پټېږي. دا بې مهاره څاروی دی، د ده مالک نشته. اوس ټیک همدغه شان د کافر مثال د دغه بې مهاره څاروي دی، د هغه په
راپاسي د شپې په پسټه خود کیږي دا هغه په پړې څنګه وي دا هغه په خالي څنګه وي دا هغه په غم څنګه وي دا هغه په خوشحالي څنګه وي دا هغه په عبادت څنګه وي دا هغه په ریاضت څنګه وي دې سره د چا کار نشته چې هغه څو کړه خلکو یې مکافر دی بس کوي دا څوک نه وایي چې زما په دې محله کې دا سیک دی نو دا ولې جومات ته نه راځي او دا ولې زما جنازې نه راځي په دې بازار کې څومره عیسایان دي تاسو ته یو عیسائی لیدلی چې هغه پنځه وخته لمونځ کوي جومات ته ځي او چې نه ځي نو تاسو ته په دا ملامت کړی چې هلکه ته ولې لمونځ نه ځې یا ته ولې روژه نه نیسې یا ته ولې حج نه کې عمرې نه ولې نه ځې د هغه په غاړه کې د اسلام دا توپ نشته او د مسلمان مثال د دغه مهار والا څاروي دی چې د هغه په غاړه کې کوم پړی دی نو هغه د هغه د مالک په لاس کې دی لہذا موږ د مهار والا څاروي مانند یو زموږ په غاړه کې یو پړی دی چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم احکامات دي د نبي صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي او د الله رب العزت احکامات دي او حکمونه دي الله رب العزت منتدا خودلی دي چې الګ پنځه ټیمه لمونځ وکړي او د با جماعت به کې د جمع سره به کې او چې چا وسونه هغه حج کوي عمره به کوي او دغه شان زکات به ورکوي چې د چا وس وي صدقات به کوي خیرات به کوي او دغه شان دعوت او تبلیغ به کوي جهاد او قتال به کوي دا چا احکامات دي د الله او مؤمن بدا کوي د دې نه بغیر د مؤمن چاره نشته دا به کوي ځکه د بغاړه کې او طاق دی چې هغه د اسلام دی او دا اوس په یو لار باندې روان دي چې اهدنا الصراط المستقیم دا باندې یو لار باندې روان دي او ورته بنا چې کوم ځای کې دین ګران شي نو هلته د بل چا په لاره باندې روان شي چې کوم ځای کې ستا د عقل او ستا د سوچ نه او ستا ذهن هغه کار نه مني نو ته د بل چا لار اختیار کې داسې به نه کوې هر قدم چې اوچته او بل قدم پې ایږدې نو د مسلمان به دا کار وي چې هغه به کوم چې دلته ماته الله رب العزت څه فرمایي دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم تعلیمات دي د صحابه کرامو کومه لار اختیار کړې ده د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین کومه طریقه ده دلته بعضې ځای کې به داسې وي چې ته وایې چې یاره دا کار دی ته به په عقل باندې ځې خو هلته به په عقل نه ځي خو په عقل لاړې نو ته به برباد به شي بلکې په نقل باندې به ځې چې دین څنګه را نقل شوی دی هغه شان دی عقل ونه استعمالوي په دین نقل به استعمالوي قرآن څه ویلي دي د پیغمبر فرمان څه ویلي دي صحابه کرامو دلته څه کړي دي څنګه زندگی اختیار کړې ده لہذا ما عرض کوو چې موږ الله مسلمانان پیدا کړي او زموږ دپاره الله احکامات نازل کړي دي په هغه احکاماتو به ځو چې هغه څه دی هغه قرآن دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دی اوس د قرآن حفاظت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرمان حفاظت
دا چا کړی دی ځکه د الله رب العزت د قرآن سره څلور کتابونه دي تورات انجیل زبور او قرآن پاک مونږ تورات باندې ایمان لرو انجیل باندې لرو زبور باندې لرو په قرآن باندې لرو لیکن عمل صرف په قرآن باندې کوو نور کتابونه تحریف شده ګڼو او قرآن د هر قسم شک او شبهې نه پاک ګڼو اوس قرآن مو ته ولې پاک ګڼو نو یو خو د قرآن عظیم الشان د حفاظت ذمہ داری الله رب العزت بذات خود اغسطی د بل کتاب ذمہ داری الله نه دا اغسطی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله یقینا دا قرآن چې کوم دی دا ما نازل کړی دی او د دې د حفاظت ذمہ داری هغه ما اغسطی اوس دا ذمہ داری الله رب العزت د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او د جماعت په حقوق باندې واجب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو قرآن عظیم الشان په دې شکل کې نو موجود په کوم شکل چې زموږ کا په الماری کې هو چا په سینه کې محفوظ کړو نو چا ځان سره د قجرو په لختو په پاڼو باندې لیکلو چا په ګټو په تیږو باندې لیکلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو لکار اوشو د عمر فاروق په وخت کې کار اوشو واقعا ما بیان کړی د تاریخ ما بیان کړی او د حضرت عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ په وخت کې دا قرآن د الف لام میم نشورو شو په الناس باندې په دې انداز کې ختم شو الله رب العزت خدا زماستا ایمان دے چې دا الحمد نواله تر د الناس د سینه پورې صحابه کرام دا قرآن دا سره جمع کړي څنګه چې جبرائیل علیه السلام د اسمان د نبی صلی الله علیه وسلم سینې مبارک دا یو هر هغه غلطي ډېره غټه خبره ده د زور او د زیر غلطي هم دا قرآن پاک او دا کار چا کړی دا حضرت صحابه کرام دا شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمان دا احادیث نبوی دا ذخیره دا متچارا رسول صحابه کرام رسول دیکھیے هغه صحابه موجود دي هغه صحابه چې هغه ته اصحاب صفه وایي اصحاب صفه کوم صحابه دا هغه مسکینان یتیمانان غریبانان صحابه کرامو چې د دوی په مدینه کې کور نه و د دوی په مدینه کې دکان نه و د دوی په مدینه کې پټی نه و دوی نه دکانداري کوله نه بیع او شراء اخیستل او خرڅول کول نه زمینداری کولا دوی د مدرسې طالبان د مسجد نبوي طالبان او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاګردانو د سهار نه به د ماښام پورې په مسجد نبوي کې ناست او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین زده کول په دې کې یو صحابي دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې د ټولو نه زیات
احادیث نقل دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نصيحت سره احادیث چې نقل شوي دي هغه حضرت ابو هريره نقل شوي او د ټول نه کم مدت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک کې تیر کړی دی او په صحبت کې تیر کړی غالبا 3 کال دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے یو ځل چا تاسو ای ابو هريره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ټول کم مدت تیر کړی او د ټول نصیحت احادیث ته نقل کړي حضرت ابو هريره فرمایي اے خلکو پمان باندې وردا شرط اونکه چې ما چې کومه خبره ده ځان نه کړې ده فرق صرف دومره دی فرق دومره دی چې د مکې مهاجر اوی به سحر د مدینه بازار ته ووتل اغستل او خرڅول بالکل خپل کور غم وسره حلال روزي به ګټله کاروبار به کو روزگار به کو او د مدینه انصار هغه به سحر ووتل او خپل باغونه به خروج کول او بخار به کو قجور به راغونډولې باغات به ساتل دا هغوی دغه روزګار او دا ابو هريره سو دا ابو هريره په یوه خېټه وه یوه خېټه وه او هغه خېټه به همداسې ابو هريره ساتله چې ابو هريره فرمایي اکثر به د مسجد نبوي په انګړ کې راپرېوتم صحابه کرام برا منډې کړې چا براته سپېږمو ته پیزار بوی کو او چا برا خپل لاسونه مډل چې په ابو هريره باندې مرګي دي مریض دی بیمار دی چپه پې راځي ابو هريره فرمایي د الله په ذات مې د قسم وي ابو هريره هېڅ قسم بیمار نه و ابو هريره کو بیمار و صرف د اولګي بیمار و د اولګي د لاس ابو هريره په بیهوشي د اولګي د وجه راتلله په ورځ ابو هريره خوراک نه کو بیهوشه به راپرېوتلو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قدمونو نه چېرته خوا شوی دی پیغمبر نے دین زده کړی دی او ځکه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات شو ابو هريره ودرېدو आवाज یې وکړو اے د مکې مهاجرو او اے د مدینه انصارو راشه په مسجد نبوي کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي مهاجر راغلل انصار راغلل وی کتل مسجد نبوي کې هیڅ نشتا ابو هريره تا یو आवाज لګاو خلق تیرا پازاب کړل میراث کوم دې د پیغمبر ابو هريره فرمایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی دي چې انبیا خپل میراث کې دراهم او دنانیر نه پرېږدي بلکې انبیا علیه السلام خپل میراث کې څه پرېږدي علم پرېږدي او چا چې د انبیا علیه السلام علم واغستو دغه نبی وارثان لہذا په مسجد نبوي کې حلقه د دین لګېدلې ده راشئ دلته دین زده کې او د پیغمبر په وراثت کې ځان شامل داسې قربانۍ صحابه کرام ورکړي د هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دشمنان د هغه وخت پیدا شوي دي د حضرت عثمان د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوا کہ عمر شہید کو عثمان شہید کو
علی المرتضی شہید کو، حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے زہر ورد شہید کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بکر کربلا کے شہید کو، اگر صحابہ کرام و دشمنان پا اگر وقت کی محترمت تاریخ پورشتا اس آغا دشمن زموستا اکثر دے نوجوان طبقے منون چدار صحابہ دشمن دے چمک بچا توی دا روافظ دا شیعان چی کم دیدہ صحابہ کرام و دشمنان دی اکثر بدے خلق مختوی رجی من خوات اکثر پاسٹر کے پاتی شیو من خودتا دا سے خبر نہیں ہوئے دی یہ رجی من خوات پتوبے کے پاتی شیو ما خودتا دا سے خبر نہیں ہوئے دی یہ رجی من خوات پپلانکی کا خانہ کے پاتی شیو ما خودتا دا سے خبر نہیں ہوئے دی من بدے خلق پسی کتابنا گرزو چی کشف اسرار داری کلی دیو لانکی کتاب داری کلیو لانکی داری کلیو صحابہ کرام پسی چھاپا نمانا ہے دا سوشل میڈیا دور رہا ہے ہر نوجوان سر پلاس کے فیس بک تے موبائل دے ہر نوجوان دا ہر قسم دا ہر مکتب فکر دا عالم بیان اوری باقی کی دتی مذہب دا خلق بیانات برازی نوجوان دا دوی کلمہ اوری دا دا دوی کلمہ زموستان جدا دا بیان نوجوان ہوئی یا دی کی بعض طبقے دا سی دی بعض خلق پکی دا سی دی من پا بیان دا خلق پیور یا ہم نکوئی دل دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غلامانو 38 سال محنت کو بدے ملک کی قربانے اور کرے لزر شہداء دزمہ کی پاتال تختت شو آخرہ کی اول اور اس پہ اسملے کی سنٹ کی اور بل پاس شو تحفظ ناموس صحابہ بن قانون بات دے پاکستانی ہوگا نا زان صرف تدینہ خبروں چھے عمران خان جیب تلاو نواز شریف دوئی مسئلہ ہو کلب برازی ہو کلب بوزی کی ہو صرف تدینہ زان خبروں نور کو کوئی یہ مولیان چھے کم دنو دا دم تے قداران دی دم تے قداران کو ندی تو دم محافظ ضرور دی محافظین ضرور دی زکر تم مسلمان غلام مسلمان دے تان دا پیغمبر کلمہ ویلے غلام دا پیغمبر کلمہ ویلے دا لیکن تدہ دینا نہیں خبر چستا پا ملک پتے محرم کی سمر صحابہ دا کنزل شوی دی اور پا آغیبان دی چائی پائی آری کڑی دی تدہ خپل افائیار دا پارا خپل عدالت تا خپل تاریخ لنشت لے او دا مولیان پا جماعتون کی چاندے گھنڈے ستاو زما دا جیب نا چاندہ گھنڈے او دا گستاق صحابہ کیسونا پہ لگاوی پا کلونو کلونو باندے دا محافظین دین دیا کو نبی دا بیل چی پاس شما دا وہا خبر آدھا اس دا سمرا غدا خبر آدھا پا دے بیل کی تیسر پا دے بیل کی دادی چا اہل بیت ہوتا چا صحابہ کرام ہوتا اور چا امہات المؤمنین تا کنزلوں پر توہینوں کو غلط الفاظ استعمال پر دغ سڑیبہ لفظ کا لقید کی اور یا کو گستاخی زیادہ ہوا تو عمر قید پر اور 6 لاکھ روپے جرمانہ پر اس دا پھر چپار شمدا غلط خبر ہے کو خبر ہے تاسو ته پوس کو خبر ہے کو غلط خبر ہے خبر ہے وہی صحابہ ته صحیح کنزل گئی نو هغه زمان نوجوان چې نبی چې شیعان صحابہ ته کنزل نه گئی د صحابہ گستاخی نه گئی نو په ملک کې
دیوبندیان هم دي، بریلیان هم دي، اهل حدیث هم دي، غیر مقلدین هم دي. دې څلورو واړو مسالکو کې چام د دې بل مخالفت نه دی کړی، بلکې په سینټ کې د پی ټی آی سینیټر د دې بل مخالفت نه دی کړی، د جمعیت علماء اسلام سینیټر مخالفت نه دی کړی، د نون سینیټر مخالفت نه دی کړی، دغه شان د اهل حدیث سینیټر مخالفت نه دی کړی. عرض دا څومره سینیټران چې ټولو ته وایي چې دا خو یو ښه بل دی، یو ښه خبره ده، صحابه مقدساتو ته او لوی خلکو ته ولې کنځل کېږي، د دې روکتام دې وشي. لیکن یو طبقه ده چې څنګه دا بل پاس شو نو هغوی د دې مخالفت شروع. هغه څوک دي؟ هغه دغه شیعیان دي. اوس دوی وایي موږ د اهل بیتو سره محبت کوو. نو په دې بیت کې لومبۍ دا دي چې چا د اهل بیتو ګستاخي وکړه نو هغه ته به 10 کاله سزا ملاوېږي. نو ولې مخالفت کوي؟ پته ولګېده چې برای نام صرف د اهل بیتو نوم د خپل ایمان د ثابتولو لپاره استعمالوي چې موږ ته خلک مسلمانان وي، باقي د دوی ایمان او اسلام سره اصلاح کوي. لہذا دې ملک کې ډېر لوی قربانۍ علماء کرامو ورکړي دي. د علماء کرامو په یو ځای کې مخالفت مه کوئ. علماء کرام دا د انبیاء علیه الصلاة والسلام ورثه دي، د هغوی دین او د هغوی په مسند باندې ناست خلک دي. ستا چا سره ذاتي اختلاف وي، مخالفت دي وي، سیاسي اختلاف دي وي، په سیاسي اختلاف کې دومره مه پرېوځه چې ته چاته د مور او د خور کنځل وکړي. په سیاسي اختلاف کې دومره مه پرېوځه چې ته په خپل رشته داري او خپل ګاونډ خراب کړي. په سیاسي اختلاف کې دومره مه پرېوځه چې ته د ګیرې او د پګړې مخالفت وکړې او د ایمان نه پې خلاص شي. لہذا الله رب العزت دې دا بل چې چا پاس کړی دی، مقتدر چې کوم زموږ د دې ملک ادارې دي او دا ملک د هغوی د لاس نه د هغوی د وجې نه محفوظ دی، هغه خلکو په دې کې ډېر لوی کومک کړی دی، خو په دې ایجنسونو په دې کې کومک کړی وي، دغه شان د فوج ادارو په دې کې کومک کړی وي، دغه شان کومو پارټو والا په دې کې کومک کړی وي. هر سینیټر الله رب العزت د هغوی په عمر کې، د هغوی په ژوند کې، د هغوی په مال او حال کې لا متناهي هغه اجرونه ثوابونه دې الله ورکړي. الله رب العزت دې ورته ډېر عمر دراز ورکړي، الله دې ورته ډېر برکات ورکړي چې د صحابه کرام علیهم اجمعین هغه عزت هغوی محفوظ کو او انشاءالله په دې ملک کې به زندگی وه او ژوند و. نو انشاءالله نن دا بل بار شو، زندگی و زموږ په زندګۍ نه صحیح، زموږ د مرګ نه پس صحیح، لیکن په دې ملک کې به الله رب العزت یو ځل د شریعت نظام هغه الله قائم و دائم کړي. الله رب العزت زموږ او ستاسو حامی او ناصر شي، الله رب العزت زموږ او ستاسو نه راضي شي. آخري خبره کوم، دغه خلکو چې ما کوم وویل چې د صحابه کرامو دشمنان دي مخالفت شروع کړی او حکومت باندې زور وروړي چې دا بل واپس شي او موږ به احتجاج کوو، دا به کوو، پلان به کوو، ډینګ به کوو. نو په تاسو ته د علماء کرامو دا منبر او د محراب نه آواز وشو چې د دغه خلکو مخالفت کې روزئ، نو دا به زموږ ستا د ایمان جنګ وي. ګورئ دا به د چا سیاسي کریډټ والا خلک به نه وي، دا به زموږ ستا د ایمان خبره وي. نو زموږ ستا د ایمان خبره چې کله راشي بیا به پارټۍ د خپلو پښو لاندې کوو او په میدان کې به ودرېږو. الله رب العزت زموږ او ستاسو حامی او ناصر شي. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.